نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پیری د غزوې نه روانو نو په لاره باندې په یو ځای کې پړاو واچولو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته وفرمایل چې د نن شپې به دا څوکیداري څوک وکړي نو دوه صحابه کرام چې وو هغې خپل ځان منتخب کړو، یو مهاجر صحابي او یو انصاره صحابي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوی ته یو غار او یو ډیرۍ وښودله چې تاسو لاړ شئ په دغه باندې کښېنئ او د مسلمانانو پیره کوئ او چې کله تاسو د دشمن سیاره محسوس کوئ نو بیا موږ ته اطلاع راکوئ. چې کله دا دواړه حضرات هلته لاړلو او په غار باندې دواړه کېناستل څه ساعتو نو بیا دې دواړو مشوره وکړله چې که چېرې دواړه ټوله شپه ویښ یو نو هسې نو چېرته بیا موږ له نیمه شپه کې خوب راشي او د نبي علیه صلات وسلام هغه ذمهداري چې د هغه زموږ نه پاتې نه شي. نو په دې وجه باندې به داسې وږو چې یو کس به وده شي او دا دویم کس چې دا پیره کوي او بیا چې څه ساعت خوب وکړي دا یو کس بیا به دا دویم کس چې دا به وده شو دا بل به پیره کوي. نو په دې کې یو صحابي چې و هغه وده شو او هغه دویم چې و هغې د مونځ نیت وتړلو. چې کله د مونځ نیت وتړلو نو د دشمنانو نه یو کس راغی چې ویې کتل چې ټول خلک چې دی دا وده دی او یو کس چې دا په مونځ باندې ولاړ دی نو دو غشې راویستو او دغه صحابي چې و هغه دو په غشې باندې وویشتلو. چې کله د صحابي په غشې باندې ولګېدو دا غشې د ده په بدن کې ننوتو او د ده د بدن نه وینه جاري شوه، دی بیا هم په مونځ باندې ولاړ دی. دغه شان دا دشمن چې د دویم غشې په هغه باندې وشتلو بیا دغه شان دریم غشې هر یو غشې به راتلو د په بدن کې به ننوتو د هغې نه به وینه جاري کېدله. بیا دغه شان چې کوم دی د رکوع وکړله، سجده یې وکړله او په اخره کې چې د خپل مونځ چې و پوره کړلو. نو بیا چې کله خپل ملګری راپاڅو نو هغه ورته ویل چې الله دې په تا باندې رحم وکړي، تا به زه مخکې راپاڅولی وې. نو ده ورته وویل چې اصل کې ما په مونځ کې سورة الکهف شروع کړی و او زما زړه نه غوښتلی و چې د سورت د ختمېدو نه مخکې ما رکوع کړی وې او په الله تعالی باندې مې قسم وي که ما سره دا یاره نه وی چې د نبي علیه صلات وسلام دا ذمهداري چې دا به زما نه پاتې شي نو زه به مړ شوی وی خو ما به د سورت د ختمېدلو نه مخکې رکوع نه وه کړی. د هغه حضراتو چې دوی په مونځ باندې ولاړي په مونځ کې په دې باندې غشې لګي، زخمي کېږي، د بدن نه وینه جاري کېږي او بیا د درد د وجې نه هېڅ قسمه حرکت هم نه کوي. نن سبا موږ او تاسو خپلو مونځونو ته وګورو چې مونځ کې موږ باندې ماشه چک ولګوو نو موږ څومره ټوپونه وو په مونځ کې او بیا که چېرته داسې مخامخ و په سب کې مچۍ وه د هغه مچۍ د وجې نه زموږ د مونځ ټولو خشوع حضور چې دا خرابه شي. په دې وجه باندې موږ او تاسو ته پکار دی چې موږ په خپلو مونځونو کې خشوع او حضور چې دا پیدا کړو او د نبی علیه صلات وسلام مونځ وګورو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به څنګه مونځ کولو، صحابه کرام به څنګه مونځ کولو، د هغې مطابق موږ او تاسو بیا خپل مونځونه کوو.